ګوره دا بالکل دی ته هغه ټرانسفارمر چې دی دلته کې دا پته نه هغه ځای کې دا د دې خپل ټرانسفارمر او هغه ځای کې هغه ځای نه دی اوبه دومره سیوا شوي دي چې ټرانسفارمر یې دلته راوړی دی ګیټ یې وهلی دی دا دومره غټې غټې ونې دی چې دي دا راوړي دي او دا چې دي د اړم شوي دي سیلاب چې دي خپل څومره هم تباهي دغه کړې ده او دلته کې تاسو ګورئ څومره ملبه ده څومره شګې چې دی څومره دغه دي ویلی کېږي دلته کې د کروړونو روپو د خلکو چې دي هغه کاروبارونه چې دي هغو ته نقصان او زیان رسېدلی دی زمونږ د تانې چې څومره اسلحه ده څومره مال مقدمات دي څومره ریکارډ دی او د مال مقدمې ګاډي دي. بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو دا هغه خول دی کوم چې سحر کوم سیلاب راغلی او تباهي کړې وه دا خول چې دی دا د هغه دنګو غرونو د کوم چې کوکارۍ د جامبیل دی د هغې غرونو کې تندرونه پرېوتي وو هغه چې دي د هغې نه وروستو دې سیلابي شکل اختیار کړی و دا خول که زه تاسو لږ ویم دا خول د هغه سایډ نه چې راغلی خو دا داسې تللی دی بیا دې سره دې خوا چې سایډ که موږ وګورو دغه مکان باغ ایریا ده دغه چوک دی بیا دې خوا چې دی لنډي کې څه ورسره چې دي بیا چې دی اوس ورته بنګلادیش وایي هغه ایریا ده او دا دې خوا که موږ تاسو ته وښیو دا چې د چینه بازار دی چینه بازار کې که تاسو وګورئ چینه بازار کې تاسو دا فوټیج به ګورئ دې کې انتهایي چې دي تباهي کړې ده دا خلک چې دي دا خپل سامان چې دی راویستی دی کم چې دي ته اوبه راغلي وه دا اوبه تاسو وګورئ دا څومره لکه دې اوبو دا پلو سیوا شوي وه لاندې کوم ځای کې تاسو وګورئ څومره پلو ده تاسو د دې ځای نه هایټ ته وګورئ او دا بیا دومره راوچته شوي ده او بیا دې خوا راغلې ده چې دا د دې ځای پورې تقریبا راغلی ده هغه ځای پورې او بیا چې دي دا څومره دوکانونه یې دلته کې جوړ کړي وي دلته کې به خلکو چې خپل کاروبار کوو ویلی کېږي دلته کې د کروړونو روپو د خلکو چې دي هغه کاروبارونه چې دي هغو ته نقصان او زیان رسېدلی دی دلته کې که موږ وګورو دغه هغه ځای کې اوس چې د دې پل نه اخوا که موږ وګورو اخوا ایریا چې ده د ملا بابا دی ورسره بیا چې دي د مکان باغ پورې لاس ته چې دي دغه میګوره تاڼه ده میګوره تاڼه کې چې ویلی کېږي چې لاندې کوم دوه فلوره وو کومه چې دې بیسمنټ ورسره اولنی فلور وو هغې چې دي هغې ته هم اوبه تللي وي او هغه چې دي سهار کوم پولیس زمونږ روڼې چې دي هغه چې دي د خپل ژوند د بچ کولو لپاره چې دي هغې دغه بره چت ته ختلي اوبه دومره سیوا شوي وه چې هره خلک چې دي هغه د خپل ژوند د بچ کولو لپاره چې دي هغه یو ځای ته بل ځای ته همدغه شانتې دغه پولیس چې دي هغې چې دي د خپل ژوند د دغه لپاره چې دي هغې خپل دغه کوو دلته کې چې دي اوس دا چې اوس دي دا اوبه دومره تللي وه چې هغه ځای کې تاسو کتی شئ چې هغه ځای کې دغه اولنی هغه کولر چې دی دغه ځای پورې دا اوبه راختلې وه دا چې دي دغه شوي پولیس چې دي هغه بل چت ته ختلي وو او هغه ځای کې چې دي خپل ځانونه بچ کړي دلته کې تاسو کتی شئ چې یاره دا کومه بلبه چې ده دا اوبه دومره بره راختلې وه چې دلته کې اوس دا روډ بالکل فلحال بند دی یو سایډ چې دی دا کولو دی ټریفک دپاره دا څومره ګندګي چې دا څومره خټې چې دي دا څومره دغه چې دي شګې چې دي دا د دې سیند نه چې دي دا دې خوا راختلي دي دا دې چې دي راوړي اکسیویټر تاسو ګورئ چې یاره اکسیویټر لګیا دی هغه چې دي هغه دغه ملبه چې دا هغه لرکۍ روډ چې دی د هغې د کولولو لپاره کوشش کوي تاسو ګورئ دا څومره غټې غټې ونې چې دي دی د هغه ځای نه دیس ته راوچتې کړي دي دلته کې تاسو کتی شئ دلته کې اوس دا څومره په غټ تعداد سره دغه ونې پرتې دي هغې چې دي دغه روډ چې دی دا کولاوئ دلته کې موږ ګورو چې یاره میګوره تاڼه د مخامخ میګوره تاڼې کې چې دي هغې کې ویلی کېږي چې یاره د دې چې څومره بیسمنټ کې سامان او د دې چې څومره نورو دغه اکوپمنټ و هغې ته چې دي نقصان رسېدلی دی دلته کې تاسو اوس کتی شئ دا هغه اکسیویټر دی چې یاره دلته کې د دې د صفایۍ دپاره چې یاره دې ځای نه دا ملبه لرې کړي د دې ځای نه چې دي دا ګندګي لرې کړي کوم چې هغه سیلاب راوړې ده سیلاب چې دي دغه په 2022 کې چې دی هم دلته راغلی او 2010 کې چې دي هم دا سیلاب دلته کې راغلی او دلته کې چې دي دوی دغه کړی د خاورې د دغه لپاره دوی کوشش کوي چې یاره دلته کې چې دي دا خاورې کې یا په دې خټه کې واچي چې دا دغه کې یو دا بوره پکې اچوي چې یاره دا وچه شي او دې ځای نه دوی دا بیا دغه ته واچوي دا د مینګورې هغه تاڼه ده کوم چې دهشتګردۍ کې هم دا چې دا په دې کې د نقصان رسېدلی او دې کې چې دي یو خودکش دماکه شوې وه اوس چې دي بیا هم دې کې 2010 سیلاب کې هم دې ته لږ ډېر نقصان رسېدلی و اوس چې دي دا تاسو کتی شئ دا د دې مخې ته د دې هغه څومره دغه چې دي حفاظتي شیزونه چې دي هغه سامان هغې چې دی هغه یې دغه کړی دی اوس دې غټو ونې ته ګورئ دلته کې چې دي اوس مرزا صاحب چې دی هم لګیا دی نور کسان مسان هم لګیا دي هغې چې دي دلته کې خپله صفایي کوي کې رادنده شوي وې دلته کې چې دي هغوی هغه دغه کړی نقصان کړی اوس دوی خپله صفایي کوي خپل دغه کوي او دلته کې سیټو صاحب را سره ولاړ دی اس پی صاحب اکبر حیات خان را سره ولاړ دی دوی نه به تپوس کوو دوی سره به خبرې کوو چې یاره دلته کې د امدادي کاروایانو څه صورتحال دی سر دا راته ووایي چې دلته کې
کم چې دلته کې دا کم اوبه راغلي وه په دې کې خو الله خیر کړی دی چې یاره جاني نقصان نه وي شوی. دا راته ووایي چې یاره مالي نقصان دغه موټرسایکل نو اسلحې ته یا نور څه نقصان رسېدلی دی؟ نو فلحال خو دا څه پته نه لګي خو دا بس تاسو مخکې کې راغلي دي او دا به مطلب دا چې دا تاڼې ته هم ته اوبه راغلي دي دا مال مقدمې ګاډي ولاړو او دا پکې ګیر شي ګیر شي اوس انشاءالله جرګبي والته مې ویلي لګیا دي د هلې ځلې روانې دي او ورمنډه بټو والا ټول پولیس لګیا دي او مته امدادي هلې ځلې صفایي نه کېږي. اس ایچ او صاحب را سره موجود دی. اس ایچ او صاحب ډېره مننه. دا راته ووایي چې دلته کې څومره نقصان به شوی مال مقدمې ګاډي مې وي موټرسایکل مې وي دې نه علاوه اسلحې ته یا نور ستاسو کمپیوټرایز سیسټم ځکه بیسمنټ کې هر څه دا ستاسو دلته موجود څه وایي چې یاره څونه نقصان به شوی د هغې دپاره څه دغه روان بسم الله الرحمن الرحیم. سلیم اختر صاحب تاسو ډېره مهرباني چې تاسو راغلي او زمونږ د موقف ریکارډ کوئ. زمونږ د تاڼې چې څومره اسلحه ده څومره مال مقدمات دي څومره ریکارډ دی او د مال مقدمې ګاډي دي زمونږ ټوټل تاڼه بیسمنټ زمونږ اوس هم شخصي ګاډي دي زمونږ د پولیسو موټرسایکلې دي او زمونږ سامانونه کپړې زمونږ چې څه دي د کوارټر یې زمونږ ټوټل د ایس پي صاحب انویسټیګیشن دفتر زمونږ د ډي ایس پي صاحب کوارټر سرکاري تماچې سرکاري مال مقدمې تماچې ټوپکې څومره څه چې دي هغه ټول په دې کې ډوب شوي دي. نو اوس زمونږ د امدادي کاروایي شروع ده او موږ په خپل پټیک راغوښتی دی او لګیا دي زموږ سره دغه کوي. نو کله چې دغه شي بیا به حساب کتاب کوي. اس ایچ او صاحب کله چې اوبه رالي تاسو هغې ټایم کې دلته کې وئ دلته کې تاسو څه ولیدل څومره دا په تیزۍ سره دا اوبه رالي ایا د دې خو د پرون د ماښام مازدیګر نه دا اطلاع وه نو تاسو ته هم دا اندازه دومره نه وه چې یاره دا دومره په تیزۍ سره به راشي چې تاسو د خپل کم قیمتي ریکارډ چې دی یا کم سامان چې دی تاسو سیټه کړی وي؟ منګه خو د اول نه منګه د نور خلکو په غم کې وو بهر په دې خوړونو په غاړو باندې ګرځېدو دا خلک زموږ عوام چې کوم دي هغه تماشې کوي د خوړونو په غاړو په پلونو باندې ولاړ دي زموږ سره د دې غم وو منګه ټول ولاړو په دغه باندې په دې خوړونو په غاړو په دې باندې ګرځېدو د خلکو ته ویناګانې خلکو حساب کول د خلکو کورونه د خلکو بچي زنانه دا حساب کولې اچانک یو چپر راځم په تاڼه باندې مرانه نه وته دې کې زموږ دا چې دي دا ګیر شوي جاني نقصان خو ماشاءالله نه دی شوی الحمدلله فلحال جاني نقصان نه دی شوی او بیسمنټ موږ ګورو چې دا بیا به مزید به بیا تاسو ته وایو. اوس چې تاسو کوم دلته کې حوالات خو به خیر یلته کې قیدیان میدان که نه هغه یو بل ځای ته شفټ کړي قیدیان میدان موږ شفټ کړي دي نه کوم چې هغه ټایم باندې موږ ویستي دي حوالات کې څه نقصان نه شوی. قریب الله صاحب راته هغه ټول پس منظر بیان کو چې یاره مینګوري تاڼې ته هم هغه نقصان رسېدلی دی کوم چې نور آبادیانو ته دلته رسېدلی ځکه چې دوی بلکې د دوی د ټول نه زیات نقصان زه یم چې شوی دی د هغې وجه دا ده چې دوی کومه قیمتي اسلحه وه کوم قیمتي ریکارډ چې و دغه چې دي اوس دوی چې بیا دوباره سرینو دوی له ورکوي د دې چې منظوري کېږي او د دې چې کله هم دغه کېږي نو دا به ډېر ټایم اخلي دا به ډېر زیات دغه ځکه حالات هم کړکېچن دي خو بهرحال تاسو کتلی شئ چې یاره دلته کې انتهایي هغه دغه د داسې ایمرجنسي حالات دي دغه موټرسایکلې دي دغه مال مقدمې ګاډي دي یا نور څومره چې دغه چې دي تاسو د مینګورې تاڼې دننه کوم ایریا چې ده د ګوره دا اوبه دومره بره راغلې ده چې یاره په هغه او په هغه ځای کې چې دي هغه دومره دغه شوی دلته دلته کې چې دي دومره دغه شوی چې تاسو کتلی شئ چې یاره دغه خلک لګیا دي کوم چې سپایان دي د دوی کوم چې دلته کې دغه دي او نو هغه اوبه تاسو وګورئ که نه چې دا اوبه دومره بره تللي دي چې هلته کې دا څومره تاسو ګورئ ما تاسو ته ویلي چې یاره د بهر نه تاسو ته ما وي چې یاره دا کم از کم بیسمنټ او بیا د دوی اولنی پلور چې دی بالکل اولنی پلور تاسو دا کتلی شئ چې یاره هغې ته اوبه ختلي دي او دغلته کې اوس دوی دا صفایي نه کوي نو بس د الله تعالی نظام دی دغه د قهر سره دغه سره هیڅ څوک مقابله نشي کولی. بهرحال 2010 کې دا سیلاب راغلی و هغې نه نقصان شوی بیا 2022 کې راغی هغې نه نقصان شوی دی او اوس تاسو کتلی شئ چې یاره دلته کې اوس هم دا کم سیلاب چې دی کم دې نقصان کړی دی او د هغې د وجې نه چې دي خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. بهر ته به وځو بهر به چې نور تاسو ته دغه ښیو چې یاره کم ځای کې نقصان شوی دی او کم ځای کې چې دي دغه شوي دي هغه به تاسو سره شریکوم. کتونکو تاسو دا کتلی شئ چې دلته کې دغه مینګورې تاڼې بهر حالات دا چې دي دا دومره غټ لرګي چې دي دا یې راوړي دي دا دې دغه ته چې دي اړم شوي دي دې سره سره که موږ دا ووایو یاره مینګوره ښار کې تقریبا په زیاته ایریا کې چې دي دلته کې بجلي هم بنده نه کله چې دا سیلاب راغلی دی او د هغې سره سره چې دي دلته کې دغه تاسو وګورئ دغه ټرانسفارمر د بجلۍ د ستنې دا ټول نظام چې دی دا ټول درهم برهم دی دې نه علاوه چې دي دلته کې انټرنیټ سروس چې دی بالکل هغه بند دی
کم چې چا کور کې یا په دفترو کې کم پی ټي سیل وای فای دی هغه کار کې نور کوم څومره انټرنیټ چې دی څومره هم دغه چې دی هغه چې دی بالکل هغه دغه شوی دی دا تاسو کته شي چې دا د منګورې دا ټي ایم ای پلازا او ورسره دا د ټي ایم ای تاسو ګورئ دلته کې دیوالونه او دلته کې دغه خدا دومره غټ غټ ونی دومره دغه چې دی د دې تړم شوی دی ټي ایم ای هغه غاړي چې دی هغه په ملبه کې سار چې دی اوبو کې ولاړو دا چې تاسو کته شي د ټي ایم ای هغه دیوالونه چې دی بالکل دا دې ځبانه یو دیوالو دیوال لو چې دا پروټیکشن والو دی اخو چې د ټي ایم ای حدود ته رسوږي شته وس چې دی وس هغه دومره دا دغه راغلی چې هغه ټول سره تبادی هغه ټي ایم ای لاندې هغه څومره دغه چې دی بیسمنت هغه سره څومره دغه چې دی هغه دغه کړی دي دلته کوم قیمتي سامان چې هغه تباده دي سره سره کې تاسو ته موږ د ټي ایم ای حال کوم مین ګیټ چې دی هغه تاسو ته خو هغه ته تاسو دلته کې وګورئ دا څومره چې دی دلته کې دا ګوره دا بالکل دی ته هغه ټرانسفارمر چې دی دلته کې دا پته نه هغه ځای کې دا د خپل ټرانسفارمر او هغه ځای کې چې دی هغه ځای نه دی اوبه دومره سیوا شوي دي چې ټرانسفارمر یې دلته راوړی دی ګیټ یې وهلی دی دا دومره غټې غټې ونې دی چې دی دا راوړي دي او دا چې دی ته اړم شوي دي سیلاب چې دی خپل څومره هم تباهي دغه کړې ده او دلته کې تاسو ګورئ څومره ملبه ده څومره شګې چې دی څومره دغه دي هلته کې تاسو ګورئ هغه ځای کې د ټي ایم ای یو ګاډی دی چې بالکل هغه په دغه کې چې دی هغه بند دی په ملبه کې د هغه پرنډه کې دې سره سره دلته کې نور څومره قیمتي سامان چې دي او هغه چې دي هغه هم تباه شوي دي دا مخامخ چې کوم ښکاري تاسو ته په نظر راځي دا مکان باغ چوک دی مکان باغ کې چوک کې تاسو ګورئ نو ځای په ځای دلته کې دا دومره ملبه ده دلته کې تقریبا منګ ویلې شو چې یاره یوې بجې پورې چې دی دلته کې ډېر تیز باران و یوې بجې نه وروسته چې دی دلته کې باران ودرېدلی دی دلته کې چې دی امدادي کاروانې چې دي شروع شوي دي نو تاسو دلته کتی شئ چې اوس څومره چې دي هغه ملبه چې ده دلته کې دغه ده او خلک چې دي دلته کې څومره د ټي ایم ای رضاکار چې دي د ټي ایم ای څومره دغه چې دي هغه لګیا دي او هغه چې دي هغه دغه کوي نو دلته کې تاسو کتی شئ چې یاره دا خلک لګیا دي دلته کې صفایانې کوي دلته کې دغه کوي او دلته کې چې دي دا روډ چې دی دلته کې چې دي موږ تاسو ته مخې ته به لږ ځو دلته کې روډ چې دی دا یې وختي کولاو کړی و اوس دا کوم روډ چې دی دوباره یې بند کړی ځکه چې دلته کې صفایانو هغه کاپریشن چې دی هغه روان دی دغه ځای کې تاسو ته موږ ښایو چې دلته کې کم دوکانونه و دلته چې کم دغه و هغه چې دي هغه څومره هغې نقصان کړی دی هغې څومره دغه کړی دی دلته کې دا تاسو وګورئ دلته کې په دې ځای کې دلته کې دا چې دي دا څومره دغه چې دي دا ملبه چې د دوکانونو تاسو وګورئ که نه دا دروازې دا هر څه ولې شلولي دي او د دې دلته کې ډېره زه یم چېرې کم از کم د کروڑونو روپو چې دي دلته کې نقصانونه شوي دي او که دا موږ ټوټل را جمع کړو د کورونو او د هر څه نو دا د اربونو روپو ته رسي ځکه د هغې وجه دا چې په کورونو کې کم قیمتي سامان و که په دې دوکانونو کم قیمتي سامان و هغه ټول چې دي هغه تباه شوي دي هغه ټول چې دي هغه بالکل هغه خراب دي هغه د استعمال قابل نه دي او دلته کې تاسو کتی شئ چې دا څومره هم دغه دي بهرحال ما وختي هم دا خبره وکړه چې یاره سیلاب دی قدرتي آفت دی او د قدرتي آفت او د هغې څوک مقابله نشي کولی انتظامیه لګیا د خپل کوششونه کوي خو بهرحال هغه نقصان او هغه دغه دومره زیات دی چې د هغې په یو ټایم کې یا په لږ ټایم کې چې دی د هغې ازاله نه شي کېدی د دې په صفایي باندې د دې بیا په دوباره ریهیبلیټیشن یا کنسټرکشن باندې په میاشتو په ټایمونه ولګي ځکه د هغې وجه دا چې دلته کې کوم نقصان چې شوی دی هغه ډېر زیات